زمونږ ډیر ښه یعنی پښتون خو د اردو ژبې ډیر ښه شاعر، منفرد لبو لهجې شاعر، د جدید حیثیت چې ورته وایي د هغې د حساسیت او حیثیت چې کوم دی تر دې پورې چې زمونږ د خپلې صوبې نه علاوه په ټول ملک کې، په ټول پاکستان کې، او بیا دا زمونږه خوشبختی ده، موږ د پاره دا ډېر لویه خبره ده چې د هغوی د شاعرۍ اواز چې کوم دی هغه تر هندوستان هم رسېدلی. د هندوستان هم په اردودانه طبقه کې د اردو په شاعرانو ادیبانو کې د ښاغلي پروفیسر ډاکټر اسحاق وردک نوم چې کوم دی نو دا ډېر ځلیدونکی نوم دی. او د هغوی یو کتاب هم د اردو د شاعرۍ چې کوم چاپ دی شهر میں گاؤں کې پرندے، هغه د کتو کتاب دی او هغې کې چې کومه شاعري ده او بیخي منفرده شاعري ده. ہے نا، ما ته هغه یو شعر رایاد شو چې خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں ہار گیا ہوں. حالانکه د دې نه علاوه نورم بلا ډېر ښکلي ښکلي شعرونه د هغوی غزلې، د هغوی نظمونه. نو موږ به د ټلیفون په لیکه باندې د دې موضوع باندې هغوی ډېر ښه جوور نظر لري. نو پروفیسر ډاکټر اسحاق وردک صاحب او څنګه چې ما ذکر وکړو چې زمونږ یو ډېر تکړه پښتون او زمونږ د دیر اوسېدونکی دی او د په اردو کې چې کوم دی نو هغوی ځان ته یو ډېر منفرد نوم چې کوم دی، یو جداګانه حیثیت او مقام او مرتبه حاصله کړه. نو د پښتونخوا رنګونو کې ښاغلي پروفیسر ډاکټر اسحاق وردک ته په خیرالي وایم. السلام علیکم جی، ستړي مشه، یو نړۍ مننه. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه حال دی؟ نور صحت مو څنګه دی؟ ګرمي خو هم ده؟ الحمدلله جی، بالکل